د فتح مکې تذکره 13 جمعه باندې شروع شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سن 8 هجری چې د هجرت اتم کالو او میاشت د رمضان المبارک و او دغه وخت کې روژې فرض شوي او د رمضان د میاشتې 10 تاریخ 8 هجری د رمضان المبارک میاشت او د رمضان د میاشتې 10 تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه روان شو. د مکې مکرمې د مشرکینو چې هغه تقریبا 21 کاله پیغمبر اسلام مسلمانان هر قسم دق اذیت تکلیف صدمه دیو د رسول د مسلمانانو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جان تن محفوظ نو، مال محفوظ نو، عزت محفوظ نو او هر لحاظ سره تکلیفونه رسول او هغه ځای چې د الله رسول د هغه خپل کلینا د خپل علاقې نه چې هغه پلاری ځای د نیکونو مخکې نه را روانو د خپل کور نه د خپل قام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم استو او دا صرف او صرف د الله لپاره. دا په دې بنیاد نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غي د خاندان او د قوم سره نو نه د خاندان او د قوم سره. دا په دې بنیاد نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت پاغی کینو خاندانی لحاظ سره دومره معزز چې هر یو فخر کولو الصادق الامین الصادق الامین. هر یو کس خپل لور ورکولو ته تیارو حسینه جنۍ چې بستا خوښه شي مونږ ته درکو. دا په دې لحاظ سره نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاذ بالله ثم علیاذ بالله او جرایم پیشه فردو او معاشره کې دا غي د وجه د خپل علاقې نه استو نه کوم اخلاق کریمانه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ورکړو داسې پتیر وخت کې ماضی کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نراواخله تر اوسه پورې او بیا د اوس نه تر قیامت پورې او په اخلاقو کې داسې کس پیدا نشي چا ویلی دي چې څنګه الله جل جلاله په بندګۍ کې وحده لا شریک دی دغه رنګ رسول الله صلی الله معبودیت کې الوهیت کې وحده لا شریک دی چې بل څوک معبود نشته. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په عبادت کولو کې او په اخلاقو کې هغه ته څوک نه رسي. لیکن صرف په دې بنیاد باندې چې د مشرکینو د اسلام سره نفرت او بغض رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی جوړه شو او د الله رسول د خپل علاقې نه وستو. اوس د وتو په اتم کال باندې د استو په اتم کال 8 هجری باندې الله پاک فاتحانا او د عزت په شکل کې الله جل جلاله خپل پیغمبر په ماغه خلکو باندې غالب کولو. نو په 8 هجری 10 رمضان المبارک باندې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه یو عظیم لخر سره را روان شو چې په دې لزر صحابه او لزر 10,000 نن سبا د تعداد ډېر کم دی لیکن د هغه وخت په حساب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د ملاویدو په لحاظ سره په هغه لږ وخت کې دا دومره کسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات کسان په دې کې
د هجرت نه پس مسلمانان شوي او د صلح حدیبیې نه وروستو زیاتتر. په دې کې د مدینې منورې انصار او مهاجرین هم وو او بیا د مدینې منورې خوا وشه که چې څومره قبایل د عربو پاتې کېدل او چا اسلام قبول کړو، هغه حضرات صحابه کرام د قبایلو مختلفو هغه په لاره کې یو ځای کېدل، ځای په ځای، یو ځای جو په ولاړه، بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک کېدل. دا ټول لښکر 10,000 او 10,000 نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه راووتو. په دې کې اسونه وو او د هر یو صحابي په امارت کې بیله بیله تپه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو د دې جماعت او ډله کې پیغمبر علیه السلام محفوظ طریقې سره چې په دې کې 2 امیرانو 2 کسانو سره جنډې وي، یو حضرت زبیر بن العوام چې دا د مهاجرینو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رشته کې د ترور زوی دی، او دویم سعد بن عباده رضی الله عنه چې دا په انصارو کې او دا د خزرج قبیلې غټ مشر دی، سردار دی. د مدینې منورې افراد او ټوله مدینه چې په 2 برخو کې تقسیم کې، هغه زمانې کې سردار داسې و لکه بادشاه. دومره قدر عزت د بادشاه نن سبا قطعا نه کېږي لکه څنګه چې د هغه زمانې د سردار کېدو. د مدینې خلک اوس او خزرج په 2 برخو کې تقسیم و. د یو حصې مشر سعد ابن معاذ او د بل حصې مشر سعد ابن عباده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی 10,000 لښکر کې و، نو په دې کې په هغه تپه کې و چې یو طرف ته مهاجرین او بل طرف ته انصار او په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محفوظ طریقې سره روان کړي او مکې مکرمې ته روان دي. د دې نه مخکې دومره شمېر هم نو په یو جنګ کې د مسلمانانو او دومره وسلم نه وه د جنګي لحاظ سره. په دې کې اسونه وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې منورې د مرکزي آبادۍ نه ووتو، ذوالحلیفه چې نن سبا ورته مسجد میقات وایي، دا هغه وخت کې د مدینې منورې او د دې آبادي ګنډلې نه وه. نن سبا دا ګنډلې او تړلې آبادي ده تقریبا، بلکې دا ځان ته ځای و او د مدینې منورې نه کافي فاصله کې دی، تقریبا 9 کیلومیټره جوړیږي، نه زیات جوړیږي، 9 کیلومیټره جوړیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دلته راورسېدو، مازدیګر د مدینې منورې نه راووتو او ذوالحلیفې ته چې راورسېدو، دې ځای کې د مکې مکرمې نه یو وړه قافله هغه پیغمبر علیه السلام سره یو ځای شول. چې دا څوک و؟ دا د پیغمبر علیه السلام په رشته کې تره حضرت عباس رضی الله عنه او د هغه بال بچ زنانه او سره ماشومان، او هغوی د مدینې منورې د هجرت په اراده باندې راوتي. حضرت عباس رضی الله عنه چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو، پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې ته آخري مهاجر یې او زه آخري نبی یم. په تا باندې هجرت ختم شو، په ما باندې نبوت ختم شوی دی. د دې جملې مطلب د دې دویمه خو آسان دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو، یعنی د هغوی د پیغمبرۍ نه پس نه بل پیغمبر د هغوی په زمانه کې جوړ شوی دی، نه د هغوی سره متصل او نه اوس او نه تر قیامته پورې. دا عقیده ده د مسلمانانو او دغه عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین محفوظ دی. او د ختم نبوت عقیده چې کله د مسلمان د زړه نه ووته، الیاذ بالله، هغه ورځ د خدای نه راولي، نو مسلمان نه پاتې کیږي او دین اسلام په خپله نقشه کې دین نه پاتې کیږي. بیا به د هر چا خپله خوښي چې څوک پکې سره نه باسي، هر یو به وایي چې په ما وحي نازله شوي ده، اوس د خدای حکم دا دی. بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنه ته دا جمله فرمایله ځکه چې د هجرت چې کوم فضایلو د مهاجرینو چې قرآن پاک کې د هغوی تذکره ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده،
مطلب دا دی چې هغه فضیلت رسته ته یو کس یې چې تا ته دا حاصل شو، اوس تا نه پس که بل یو کس د مکې نه مدینې ته هجرت کوي، دا فضایل هغه ته نه حاصلېږي. نو آخري مهاجر او د هجرت خاتمه په حضرت عباس سے باندې شوي، د هغې مطلب دا. حضرت عباس رضی الله عنه مشرک او کافر نو دغه وخت کې، بلکې مسلمان او د په مکه کې اسلام قبول کړو، خو د د اسلام د مکې د مشرکینو نه پټو، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخکې ویلو چې یا رسول الله زه راځم، ورته یې فرمایل چې نه، ته هلته کې ښې تره چې د هغه ځای د خلکو حالات ما ته بیانې. دی به د کافرو مشرکینو سره پاتې کېدو او جنگ وی دی ته په جنگ کې چې څومره تجسس او جاسوسي مضبوط کردار ادا کولی شي، دومره هغه لښکر هغه خلک کامیابي، او چې دا فعل شي نو بیا ناکامي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په دې سلسله کې ډېر مخکې، نو حضرت عباس رضی الله عنه په مکه مکرمه کې پاتې کېدو، او چې چېرته به داسې څه خبره وه هغه ته به پته ولګېده، نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله دی یو ځای شو، نو ماشومان او سامان هغه مدینې ته واستول، او دی بیا واپس روان شو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په اراده تلو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیا دی لاړو مکې مکرمې ته په لښکر کې شامل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لاره تلو، په لاره کې بیا یو ځای راځي ابوا نومې دی، ابوا، او دا هغه ځای دی چې دلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مور بی بی حضرت آمنه هغه مدفون ده، د هغې قبر دی. دې ته چې راورسېدو نو دلته یو دوه کسان د مکې نه را روان دي، د یو نوم ابو سفیان ابن الحارث او د بل نوم عبدالله ابن امیه. دا دواړه را روان دي، ابو سفیان ابن الحارث سره خپل زوی دی جعفر، د لښکر سره ملاو شو. دی تر اوسه پورې کافر دي او مشرکین دي او د مکې په خلکو کې. دا ابو سفیان ابن الحارث دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، او دا عبدالمطلب صاحب نو دی، او د پلار حارث د عبدالمطلب چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیکه دی، دا د هغه مشر زوی دی حارث، او ابو سفیان بیا د هغه زوی دی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. دا ابو سفیان ابن الحارث د نبوت نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه د تره زوی دی، نو داسې دومره نږدې کلک ملګری و چې په حضر کې، په سفر کې، په هر حال کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او اوږه په اوږه او لاس په لاس به ورسره ګرځېدو، ډېره کلکه مینه یې ورسره. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله پیغمبري ورکو، الله پاک نبی جوړ کو، نو دا ابو سفیان ابن الحارث د تره دا زوی او کلک مرګری دشمن شو، او بیا داسې سخت دشمن شو چې په هر یو جنگ کې د پیغمبر علیه السلام مقابلې ته وتی دی، او هر قسم اذیت یې ورته رسولی دی، او په اشعارو کې د شاعرو په اشعارو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بد هجو او مذمت چې څومره کوشش ته کېدی شو هغه به وي. او کله کله به حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې هغه شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابو سفیان ابن الحارث ته به هغه په اشعارو کې جواب ورکول. د به د مکې نه اشعار چې لاړل، د اشعار هغه زمانه کې دا هم د جنګ یو برخه وه. کوم څیز سره چې د دشمن زړه کمزوری کېږي او د خپل تپې او د جماعت زړه مضبوطېږي، هغه د جنگ برخه وي. او هغه زمانه کې به په اشعارو سره د دشمن زړه په دې سره کمزوری کېدو، او د ملګرو د خپل لښکر چې کوم دی نو زړونه به مضبوطېدل. نو دی ابو سفیان ابن الحارث به اشعار اووی، بیا به مدینې ته راواستول، بیا به حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه داسې جواب ورکړو چې د هغه به ملا ماته کړه. دغه ابو سفیان ابن الحارث دی
په دې موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسېدو ابوا کې، او ورسره زوی دی جعفر، او بل کس دی عبدالله ابن امیہ چې دا د ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها د پلار د طرف نه رور دی، میرنی رور دی، میندې د دواړو جدا وي او پلار یې شریکو. او دې کس هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اذیت رسوله. دی ابو سفیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسپک سپورې ډېرې ویلې وي، او دی عبدالله ابن امیہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سخت دشمنی وه. نو چا ووی چې صاحب دا دوه کسان راغلی دي او تاسو سره ملاقات کول غواړي، دی لا مخامخ نو راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، ما سره دې نه ملاویږي دا کسان. دومره صدمه ته ورته رسېدلي وه. په دې لښکر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې امهات المؤمنین کې دو بیبیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وي. یو حضرت ام سلمہ رضی الله عنها چې دغه عبدالله ابن امیہ میرنی خور وه، او دویمه حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام بیبي ته ځکه وایي چې ام المؤمنین معنا ده د مؤمنانو مور. او زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا د ټولو مسلمانانو میندې دي، چې څنګه د مور سره د سړي رشته نه کېږي د نکاح، دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره رشته نه کېږي. او چې څنګه قرآن کریم کې دویم دا قرآن پاک کې الله جل شانه د پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته امہات المومنین ویلی دی، و ازواجہ امہاتہم، اور اس پیغمبر کی بیبیاں اور زوجات، ان کی بیبیاں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. بیبیانے دا د مسلمانانو میندې دي. نو دا دوه امهات المؤمنین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو ام سلمہ رضی الله عنها ته چې پته ولګېده، نو هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړو چې یا رسول الله دی پرېږدي ملاقات ته چې تاسو سره ملاقات وکړي. دا څوک دي؟ خو یو ستا د تره زوی دی او ابو سفیان ابن الحارث، او دا بل چې کوم دی نو دا ستا د ترور زوی دی، ځکه چې د ده مور چې وه د عبدالله ابن امیہ د هغې نوم و عاتقه بنت عبدالمطلب، او دا د عاتقې زوی و چې د هغه عبدالمطلب صاحب لور و، او د پیغمبر علیه السلام ترور و، د پلار خورې وه. یو د تره زوی دی، بل د ترور زوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ړومبي ځل دا سفارش قبول نکو. دلته دا خبر عرض کم چې سفارش کول یو صورت کې جایز دی، بل صورت کې ناجایز دی. سفارش د هغه چا کولی شي چې هغه په حق وي. سفارش په مختلفو طریقو سره کې، یو سړی په جیل کې دی، ستا زور چلیږي، ته لاړ شي د هغه د خلاصي کوشش کوي. نو که چېرې هغه غل و او په غلا کې نیولی شوی دی، قاتل و په قتل کې نیولی شوی دی، زانی و په زنا کې نیولی شوی دی، او دغسې غاصب و شکمار و په هغې کې نکلی شوی دی، او ته بیا د رایستو کوشش کوې، نو ته ګناهګار یې، او دا سفارش حرام دی. او که دا سړی خلاص شو او که خلاص نه شو، دواړو صورتونو کې په ورځ د قیامت تا نه تپوس کوي، که دا ستا رور وي، که دا د زوی، که دا د تره زوی، که دا هر څوک چې وي. دې ته قرآن کریم کې شفاعت سیئه وایي. دغسې یو کس پورې د چا حق دی، په هغې کې دی خطا دی. او یا مثلا یو کس دی هغه د عهدې او د منصب لایق نه دی، نالایق دی د دنیا، نه علم شته، جاهل مطلق دی، او نه امانتدار دی، بلکې که دی د حکومت دی عهدې ته لاړو نو د دنیا غل هر څه به خپله رانغاړي. ته د دې سړي دپاره سفارش وکړې او دا سړی په هغه عهده او منصب باندې ولګي، نو ته په حرامو کې مبتلا شي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې څنګه سزا هغه خوري، داسې سزا به تم خوري، د بل په تیلو کې به سوځي. او یو
شفاعت حسنه دی، دا هغه شفاعت دی چې یو سړی بې ګناه دی او د بل په تیلو کې هغه سوځي او د جیل ته تللی دی، په حوالات کې پروت دی، کیدای شي چې حکومت یې پانسي کي او یا هغه ته څه نقصان ورسېږي، ته بیا د هغه سفارش کوې چې دا سړی بې ګناه دی، نو الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي چې تا ته به د هغې اجر وي. دغسې په حق باندې شي. نو به هر حال له سفارش دا اصول نن سبا خلک خطا کوي، دا مې د قوم سړی دی، دا زما د خاندان دی، زه به د سره په تپه کې نه ودرېږم، نو زه بیا څه کوم، ځکه چې سبا به دی زما په کار راځي. نو د الله جل شانه عدالت او خدای حاضر ناظر وګڼه، ته مسلمان مؤمن یې، الله پاک ستا دا سوچ، ستا دا اراده او ستا دا وینا ویني، هغه علیم او خبیر ذات دی، هغه نه ستا یو کار او یو قول هم پټ نه دی. او ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې یا رسول الله، دا یو د تره زوی دی، دا بل د ترور زوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووی چې دا یو کس هغه دی چې ما ته داسې داسې اذیتونه را رسولي دي او ما ته بد رد ویلي، په اشعارو کې ابو سفیان بن الحارث یاد کو، او دا بل هغه سړی نه دی چې ما به ده ته د اسلام دعوت ورکو، نو ده ما ته وی چې که ته اسمان ته پوړی ولګې اندر پایا او په هغې باندې وخیږې او ته بیا د خدای د طرف نه یو لیکلی سند ما ته راړې او هغې سره 4 فرښتې هم ګواهان راولې او هغوی ستا باره کې دا ګواهي هم کوي چې دا د الله پیغمبر دی، نو بیا دې هم نه منم. دومره سخت الفاظ استعمال کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما زړه ته د 1000 رسول دی، لیکن دلته یو خبر عرض کم، هغوی خپیمانه دی وخت کې راغلي او لا ژوندي دي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی معامله وه، او داسې چې ویلي دي نو دا د کفر او شرک په زمانه کې ویلي دي. او زمونږ رب دومره مهربانه دی چې هغه په خپل قرآن پاک کې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر ته د خلکو ته ووایه یا عبادی، اے زما بندگانو، الذین اسرفوا علی انفسهم، چې چا په خپل ځانونو باندې زیاتې کړې دی، لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه نا امیده کېږئ ما. په دې آیت کریمه کې هر کافر، هر مشرک، هر منافق، هر دهریه، یهودی، عیسائی، هندو، یو غټ نه غټ ګناهګار، قاتل، ډاکو، زانی، خو پر دې حق به ادا کوي چې ورسره یې وي د بنده حق تلفي کړي، دی چې توبه وباسي نو خدای توبه قبلوي. دومره مهربانه دی. د مرګ نه مخکې دا موقع هر چا سره شته. دغه وخت کې دی په دې حال کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وفرمایل. بیا ام سلمہ رضی الله عنها عرض وکړو چې یا رسول الله، ته خو دشمنان معاف کې، او دا د قبیلې خلک دی، څومره غټ غټ کافر دي چې هغوی څه نه دي کړي، هغوی تا معاف کړي دي، هغوی اسلام قبول کړی دی، دا ستا د رشتې او د قبیلې خلک دی، دی تا نه څنګه محروم پاتې کېږي. بیا حضرت علی رضی الله عنه چې کله هغوی واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جواب دی، نو ابو سفیان ابن الحارث چې د تره زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ووی ما سره دا زوی دی جعفر، که چېرې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما په مخ نه لګی او ما معاف کوي نه او ما ځان څخه نه پرېږدي، اجازت نه راکوي، نو زه دا دی اوس ځنګل ته وځم، نه به خورم څه او نه به څکم او دغسې به مړ شم د لوږې د تندې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رؤوف الرحیم، ډېر مهربان و، په مخلوق کې داسې مهربانه هستي نه تېره شي. الله جل شانه مهرباني خو څه حد او انتها نشته. هغه خو حدیث کې راځي ان رحمتي سبقت غضبي، څومره ګناهګاري خدای نه معافي وغواړي الله یې معاف کوي. دومره لوی ذات، او بیا په مخلوق کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات مهربانه بل څوک نشته. یو طرف ته هغه دا قصد او اراده وکړه، بل طرف ته علي صاحب هغه ته وایي حضرت علي کرم الله وجهه، ابو سفیان ابن الحارث ته وایي چې زه تا ته یو چل ښیم، وایي داسې وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته لاړ شه، مخامخ نیغ ورشه او دا آیت ووایه تالله لقد آثرك الله علينا، چې کوم د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته ویلو
چې د هغې معنی دا ده چې په الله مې د قسم چې الله جل شانه تا ته په مونږ ټولو فوقیت درکو، ته یې غوره کې، مونږ یې تا ته پاتې راوستو او مونږ خطا کارو. نو چې څنګه دی مخامخ رالو، دا چل ورته حضرت علی کرم الله وجهه وښولو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مخامخ رالو او بیا دا آیت پخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم एकदम هغه ساعت وفرمایل لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې نن ملامت نشته، ما معاف کړي. هغه ابو سفیان ابن الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته په ګوډو شو، هر قسم دشمني کړې وه، او عبدالله ابن امیه او دواړو اسلام قبول کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واپس په دغه لښکر کې شریک شل، مکې مکرمې ته روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مرو زهران ته ورسېد، مرو زهران د مکې مکرمې او د مدینې په منورې په منځ کې یو ښار دی، نن سبا ورته بطن مروم وی او همدغه نوم باندې هم مشهور دی. او په سعودي عرب کې نن سبا د سرو زرو غرونه دې ځای کې دي ډېر زیات، سره زره د دې غرونو روزي، یعنی د سرو زرو رنګونه د مرو زهران په غرونو کې ډېر دي. دې ځای ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېدو، دلته نه مکه مکرمه ډېره فاصله کې نه وه، نږدې وه. د دې هیڅ پته نشته دی د دې لښکر د مکې خلکو ته، هغوی وده دي. الله جل شانه یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره پټه ساتلي وه، خپل مسلمانانو ته ویلو چې ګورې څوک خبر نشي. او تاسو ته مخکې د حاتب ابن بلتعه رضی الله عنه د هغه د خط په باره کې ذکر شوي و. او بل طرف ته الله جل شانه د هغوی غوږونه او سترګې داسې کاڼه وړاندې کړي وو چې هغوی ته هېڅ پته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام به په موږ حمله کوي. البته چې کوم کسان خبرونه هغوی وي چې یو لښکر روان کړی دی، خو خدای خبر چې روم ته ځي او که چېرته ځي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې ځای ته راورسېد مرو زهران ته، نو شپه وه. چې شپه شوه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې هر یو سړی د خپلې خیمې مخې ته اور بل کړي. د هرې زمانې خپل خپل دستوري، نن سبا بجلیانې دي او بیټریانې دي، ټارچ دی، څه دي. هغه زمانه کې چې به مسافر قافله به تله، نو د شپې به اور بلولو د دریو خبرو دپاره، یو د رڼا دپاره، او دویم چې کوم دی نو د پخلي دپاره، او دریم که چېرې ساړه به یخې هواګانې به په دشته کې چلېدې نو د ځان د ګرمولو دپاره، دې دپاره به اور بلولو. حاجیان چې به هغه زمانه کې عرفات ته او مزدلفې ته او منا ته لاړل، نو مزدلفه، منا، عرفات میدانونه اوس هم میدانونه دي، خو اوس پکې خیمې شته دي د سرکاري حکومت د طرف نه. هغه زمانه پکې هېڅ شی نو بیا به حاجیانو د خپلو خیمو سره اور بلولو، چا به پخلی کولو، چا به د رڼا دپاره، ځکه چې بل څه نو د اور د رڼا انتظام دغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې اور بل کوي، د خپلو خیمو نه بهر ډېر اور بل کوي. بعضې کتابونه لیکلي دي چې څومره کسانو وي دومره اورونه بل کوي، چې څومره کسانو 10,000 کسانو 10,000 اورونه چې بل شي، هغه ډېر ملک رڼا شي، ځکه چې هر ځای کې لږ لږ اور بلیږي، ټول اسمان هغې سره رڼا شي. دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگي امورو کې ډېر زیات مهارت لرلو. پیردار او د پیرې والا ملګري صحابه یې دی خواره کړي چې ګیر شاپیر ګرځئ، ګورې د دشمن سړی لښکر ته نقصان نه رسوي، په آسونو باندې به ایز غلیدل په تیاره کې. هغه طرف نه د مکې په خلکو کې ابو سفیان او حکیم ابن حزام، دا دواړه د مکې نه راووتل، ځکه چې دی سردار و. تاسو ګورئ ابو سفیان مشرک و، کافر و، او د مکې خلک مشرکین و، لیکن د قوم مشر هغه لازم ګڼي د خپل قوم حفاظت. دا بادشاه دی دغه وخت کې، او د شپې په تیاره کې د قوم د حفاظت دپاره بهر راوتی دی او ګرځي چې چېرته په قوم باندې څوک بهر نه حمله ونه کړي. آیا د نن سبا بادشاه کې د هغه کافرو مشرکینو دا خصلت شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله رسول و، صحابه خو صحابه دي. ابو سفیان کافر دی، وسره غم دی، خوب نه ورځي چې په قوم مې څوک حمله ونه کړي.
دا کم از کم دنیایي غیرت خو دی چې تا ته الله جل شانه عہده او منصب درکړی په قبضه قدرت کې. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه وی که زما په رعایا کې یو بیزه و چیلی د عراق په عراق کې د لوږې او د تندې نه مري، نو ما نه به په ورځ د قیامت الله تپوس کوي په ورځ د قیامت چې ای د خطاب زویه ستا په دور حکومت کې دا بیزه او دا چیلی ولې مړه شي وه؟ دومره ورسره غم د قوم د رعایا. نو ابو سفیان سره غم دی. نو حکیم ابن حزام بل مشر دی، ابو سفیان د قوم مشر دی د کافرو. دی د مکې نه راوتي دي په دې باندې چې چرته مسلمانان په مونږ حمله ونه کړي. په لاره کې ورسره د بنو خزاعه قبیلې یو مشر بدیل ابن ورقا چې د هغه تذکره مخکې شوې ده، دی ورسره یو ځای شو. نو دیم ورسره دا درې واړه را روان دي. دی چې وکتل اورونه بلیږي، دومره اورونه دي. اور د شپې تاسو ته پته ده، مونږ چې ماشومان مونږ به اورېدل چې د شپې به د اور لمبې پسې نه ځي او د سپي غب پسې به نه ځي او د ورځې به د غره څوکې پسې نه ځي. چې ته وې د سپی غب وکړي د شپې دلته به آبادي وي، نه، د سپي غب ډېر لرې اورېدی شي، په شلګونو میلونو کې د سپي غب اورېدی شي. د اور لمبه چې د شپې اور بلیږي نو لرې نه لیدی شي. دی لرې نه دا اورونه ولیدل چې دا دومره دنیا دا ټول اسمان روښانه کړی دی، دا څوک دا څوک دی؟ نو بدیل ابن ورقا ورته وایي چې دا خزاعه دي. تاسو ته د بنو خزاعه تذکره مخکې شي وه چې بنو کنانه پې حمله کړې وه او د صلح حدیبیې د ماتېدو سبب دا جوړ شوی و. نو بنو خزاعه بیا د آبادۍ نه بهر وتي، نو بې اسري و، د مسلمانانو انتظار یې کولو. نو دی ووی چې دا بنو خزاعه دي. نو ابو سفیان چې هغه د هغه ابو سفیان نه دی چې مخکې تذکره وشوه، دا ابو سفیان ابن حرب دی او هغه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، هغه بل دی. او دا ابو سفیان چې و دی د قوم د قریشو مشر و. ابو سفیان ډېر هوښیار و، هغه ورته وایي چې نه، دا خو خزاعه نشي کېدی، ځکه چې خزاعه خو یو موټی کسان دي او دا خو د دنیا اورونه دي، دا دومره اورونه چې بلیږي دا هغوی نه دي. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د پیرې والا صحابه کرام په اسونو ګرځېدل. نو دا درې واړه ګیپ ونیول، کسان یې ولول، تاسو څوک چې ویې کتل نو ابو سفیان دی، بل دی بل دی. هغوی ورته وایي چې تاسو څوک یې؟ ورته وایي چې راځئ موږ پسې، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو او د الله رسول ته مو بیایو چې فیصله وکړي. وی دا اورونه وی دا زمونږ لښکر دی. دی باندې دلته روب پرېوت، دشمن باندې روب چې په کومه طریقه باندې پروزي، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمن د روب اچولو دپاره او دا روب د هغه قتل و قتال نه ښه دی چې ډېر زیات ښه دی چې کافر قتل هم نشي او اسلام قبول کی. دا د اسلام د قبلېدو سبب جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مقصد د هغوی قتلول نو چې مسلمانان شي ډېره ښه ده، چې ګبراو شي ویریږي. نو دا درې واړه یې بوتلل. په دې کې حضرت عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره، هغه هم په اس باندې ګرځېدو، هغه په دې خیال ګرځېدو په قچر باندې چې کیدای شي د مکې څوک ګډبا په دې شپه کې پاتې شوی، یا لرګو ټولولو والا کس وي چې لرګي ماتوي، یا بل یو کس وي د ضرورت دپاره مکې ته روان وي. نو زه هغه ته اطلاع ورکم چې ګورې د الله رسول نږدې دی او مقابلې ته یې راونه ځئ او ټول مسلمانان شي خیر مه په دې کې دی. نو ده ویل چې په دې خیال باندې زه راووتم چې مې وکتل نو دا کسان دي صحابو را روان کړي دي، دا څوک دی؟ ابو سفیان. چې ده وپېژندو حضرت عباس رضی الله عنه، نو ابو سفیان ته وایي لرې نه چې فلانکي خیال کو ګورې د الله رسول ډېر لوی لښکر راوستی دی او خیر دی په دې کې دی چې جنگ ورسره ونه کړي بس، او امن ترې نه وغواړئ او تسلیم شي. که جنگ دی وکړو نو بس بیا ټوله مکه کې به وینې تویږي او تباهي به راشي. چې هغه اواز واورېد نو امید یې پیدا شو چې دا خو زما ملګری دی د مکه مکرمه کې. ابو سفیان بیا د حضرت عباس رضی الله عنه سره خبرې اترې کړي دي. دا یې ورته ووایي چې اوس راته دا وایه چې د خلاصۍ صورت څه دی؟ ابو سفیان ورته وایي خلاصېږو بس، څه طریقه د لارې څه ده؟ حضرت عباس رضی الله عنه ورته وایي چې ما پسې راسور شه.
قچر ویا اسو پاغې پسې ځان پسې سور کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې بوتلو. نو په لاره تېرېدل، اوس لښکر دی ګیر چاپېر خور اور پراته دي خلک. حضرت عمر رضی الله عنه سره خوا کې تېرېدل. نو حضرت عمر صاحب چې ابو سفیان ولیدو، عباس صاحب پسې شاته سور دی، اورونه بلیږي د هغې په رڼا کې. هو دا خو ابو سفیان دی. وی ودرېږه چې زه ستا خبر واخلم، ته به زما نه څنګه بچ کېږي. ورپسې شو. حضرت عباس رضی الله عنه جوړ قچر ته پونده ورکه چې زر نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ورسوم، سړی قتل نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لاړو. په دې کې ورپسې عمر صاحب هم ورسېدو. ورته وایي چې یا رسول الله، دا هغه ابو سفیان دی چې هر ځای کې ستا مقابلې ته راوتی او مسلمانانو ته او تا ته یې دومره نقصان رسولی دی. ما ته اجازت راکړه چې دا سړی ووژنم. او بیا یې وي حضرت عباس صاحب ووایي چې یا رسول الله، ده ته ما امن ورکړی دی او تم ورته امن ورک، پناه مې ورکړې ده. او حضرت عمر رضی الله عنه بیا وایي چې یا رسول الله، ما ته اجازت راکړه چې زه دا سړی قتل کړم. نو حضرت عباس رضی الله عنه عمر صاحب ته ووایي چې عمر، که دا د بنو عدي د خاندان نه وی، نو بیا به تا ورته څه نه وی، خو د بنو عبدمناف نه دی، نو ځکه بیا وی. بنو عبدمناف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندانو، او بنو عدي دا د حضرت عمر صاحب خاندانو، او دا دواړه بیا مخکې یو ځای کېږي د دی نیکونه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشته قبیله او د عمر صاحب قبیله بیا یو کېږي، لیکن دا شاخونه دي بیل بیل. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېده، مطلب دا دی چې ستا د قوم نه دی، زمونږ د قوم دی، ځکه داسې وی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ای عباس، تا ته پته ده چې ستا اسلام قبلول او مسلمانېدل زما د خپل پلار د خطاب د اسلام راړو نه زیات خوښ دي. زما پلار که مسلمان شوی وی، زه پې دومره نه خوشحالېدم لکه څنګه چې زه ستا په اسلام راړو باندې خوشحال شوی. او دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په اسلام راړو باندې خوشحالېدو او هغه تمنا وه چې زما دا تره مسلمان شي. نو زما خو ستا باره کې دا ګمان دی، ته زما باره کې دا خبره کې. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس ته ووایي چې داسې وکړه، دی اوس بوزه او په خپله خیمه کې شپه چې تېره شي، نو سحر ته ما څخه راوله. نو ابو سفیان خو حضرت عباس رضی الله عنه بوتلو، او هغه دوه کسان چې بدیل ابن ورقا او حکیم ابن حزام، دا دواړه مسلمانان شو رضی الله عنهما. چې سحر شو، حضرت عباس رضی الله عنه ابو سفیان بیا راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ابو سفیان، ته څومره هوښیار سړی، او تر اوسه پورې ته د دې بوتانو سجدې کې او خدای نه منې، ته دا ګواهي نه ورکې، اما تشهد الله اله الا الله، چې الله یو دی، د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته. دې نه معلومیږي چې کوم سړی په دنیا کې هوښیار نو هغه به په الله باندې ایمان راړي، او چې کوم سړی په خدای ایمان نه راړي او پیغمبر نه مني، نو دا به د دنیا کم عقل وي، که ده ته خلک څومره هوښیار وو. ځکه چې څومره موقع باندې تاسو ته د خالد ابن ولید د اسلام د راړو واقع کې ذکر شوه، او د عمرو ابن عاص رضی الله عنه د اسلام راړو واقع کې ستاسو نه هوښیار خلک بیا څنګه. نو ابو سفیان ورته وایي چې صاحب، ما ته زما خدایانو که هغوی حق وی، نو ما ته به یې څه فایده را رسولي وه، تر اوسه پورې یو ویښته فایده نه ده راکړې. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دومره هوښیار سړی او بیا تا زما باره کې دا نه وی چې ته د الله رسول، یعنې زما د رسالت ګواهي نه ورکې. نو ابو سفیان وی په دې به زه سوچ وکړم، زړه کې مې لا تذبذب دی. حضرت عباس رضی الله عنه ډډې ته کړو او بیا په اسلام باندې پوه کړو، او بیا الله جل شانه په زړه کې اسلام راسخ کړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالو او مسلمان شو. ابو سفیان هم مسلمان شو، او دا ټول چې کوم دی نو مسلمانان شو. دا مخکې دوه کسان چې وسرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مر زهران نه مکې مکرمې ته د تلو اراده وکړه. د الله رسول په جنگي امورو باندې ډېر ښه پوهېدو. حضرت عباس ته ووایي چې ابو سفیان اوس پورته په یو غونډۍ باندې ودرو چې دا ټولې لښکرې ورته ښکاري، او هغې غونډۍ سره به
کته دا لښکرې تېرېدې، د دې امیر فلانکی دی، جنډه به هغه سره وه، د بل فلانکی دی. ړومبی د بنو سلیم قبیلې لښکر تېرېدو، د هغې امیر حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه، غټ لښکر و، پکې اسونه مو. ابو سفیان تپوس کوي د حضرت عباس رضی الله عنه نه چې دا څوک دی؟ وی دا سلیم قبیله ده. وی دا امیر څوک دی؟ وی حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه. حیرانېدو، بیا بله قبیله، بیا بله، بیا بله. په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د انصارو د مهاجرینو په منځ کې محفوظ طریقې سره تېرېدو، تاسو ته مخکې هم ذکر شوه. او حضرت زبیر رضی الله عنه، سعد ابن عباده رضی الله عنه، یو مهاجری یو انصاری، د هغې سره جنډې وې، د هغې په حصار کې تېرېدو. نو ابو سفیان بیا تپوس وکړو، وی دی کې د الله رسول دی. او دا ځکه چې ده نه پېژندل، ځکه چې زغرو کې داسې ملبوس و هغوی چې سترګې به یې ښکارېدې نور نه. هغه زمانه کې دغه لښکر به ډېر کامیاب و چې چا سره به دا وسله وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه چې څه وخت سعد ابن عباده رضی الله عنه د انصارو امیر او صحابي د خزرج مشر هغه چې تېرېدو، نو هغه ابو سفیان سره خوا کې چې تېرېدو، نو ابو سفیان ته یې مخ کو جنډه وه هغه سره، ورته وایي چې الیوم یوم الملحمه والیوم تستحل الکعبه، نن د جنگ ورځ ده او نن به کعبه حلاله شي او خانه کعبې سره به غیر چاپېر وینې بهیږي. نو چې څنګه دا واورېدل ابو سفیان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ابو سفیان چې یا رسول الله دا سعد ابن عباده خو دا وایي، نو تا مونږ ته امن نه دی راکړی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الیوم یوم المرحمه، نن د رحمت او د مهربانۍ ورځ ده، او نن ورځ ده چې په کعبه به غلاف اچو، د کعبې غیب عزت کیږي او قریشو ته به څه نه وایو. او حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه چې دا خبره چونکې کړې وه، نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د هغه نه جنډه واغېسته او د هغه زوی دی قیس ابن سعد ابن عباده چې هغه دنګ لوړ ډېر حسین و جمیل و جنډه یې هغه ته ورکړه. ابو سفیان امن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وغوښتو. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل، حضرت عباس صاحب سفارش وکړو چې یا رسول الله دا سردار پاتې شوی دی، دی په دې خوشحالېږي چې د ده لغون اکرام او عزت وشي ستاسو د طرف نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د ابو سفیان کور ته چې کوم سړی ننوتو هغه معاف دی. نو ابو سفیان چې دا واورېدل، نو عزت خو پکې شته په دې خبره کې. ابو سفیان وویل چې یا رسول الله زما په کور کې به څومره خلک راځي، هغې کې خو یو څو کسان راځي. زه دې ټکي ته حیران شم چې اوس خو ابو سفیان مسلمانو، لیکن سره د دې د هغه زمانې بادشاه او سردار هغه به قوم مقدم کولو د خپل ځان نه مخکې. ورته وایي چې یا رسول الله زما په کور کې به څومره خلک راځي. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د حکیم ابن حزام کور ته چې څوک دن نه شول هغه محفوظ دی، هغه ته هم څه نه وایو. بیا وایي چې د هغه کور کې هم دومره خلک نه راځي. وایي د بدیل ابن ورقا کور ته چې څوک دن نه شول هغه هم محفوظ دی. وایي چې دا 3 کورونه دي په دې کې دومره خلک نه راځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مسجد حرام کې څوک دن نه شول هغه ته به څه نه وایو. وایي چې یا رسول الله جمعات کې هم دومره خلک نه راځي، هغه زمانه کې مسجد حرام تنګ و داسې نه لکه اوس چې نه دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړي وسله وغورځول او تسلیم شو، او هر یو کس چې خپل کور ته دن نه شو د خپل کور ورې ځان پسې بند کو هغه محفوظ دی. نو ابو سفیان وایي چې اوس ټیک ته کار وشو، ځکه چې هر یو سړی په خپل کور کې محفوظ کیدی شي. نو دا امن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته ورکو، د هغوی هغه بد چې څومره یې کړي د اسلام خلاف، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف، هغه هر سر معاف کړي. واخر دعوانا الحمدلله.